Bismillahirrahmanirrahim. Students, in the chapter number 11, last topic study ko, and that is audible range of frequency. Students, the इंसानان چې کوم اوازونه اوري دا اوازونو یو خاص رینج دی. مونږ چې کوم رینج و سټډي کو ډیسکس کو دا رینج د یو ینګ اډلټ پرسن لپاره دی. ٹھیک ده؟ انسانان خاص کر ینګ اډلټ پرسن هغه اوازونه ډیټیکټ کوي، هغه اوازونه اوري کوم اوازونو فریکوئنسي چې د 20 هرتز نه واخله تر د 20000 هرتز پورې. هغه اوازونه چې د کوم ساوندز فریکوئنسي د 20 هرتز نه والا تر د 20000 هرتز پورې یا د 20 کیلو هرتز پورې هغه ته موږ وایو آیوډیبل فریکوئنسي رینج. ٹھیک ده؟ اوس دا رینج بیا د 20000 نه د ایج سره سره کمیږي، چې څومره ایج سیوا کیږي نو بیا زموږ سره دا ایج کمیږي د 20000 هرتز ورو کمیږي. ٹھیک ده؟ دغه سټونز د هر یو انیمل دا بیا بیل دی. دغه څه کپرس کوم سره ډاګز دي نو ډاګز دا رینج چې کوم دی دا د 45000 کیلو هرتز پورې 45000 هرتز پورې دی، مین 45 کیلو هرتز پورې دی. دغه څه ک بیټس موږ واخلو د بیټس دا بیا اغینم سیوا دی اپ ټو 200 کیلو هرتز پورې دی. ٹھیک ده؟ منکیز کوالو د منکیز بیا د 120 کیلو هرتز پورې دی. نو د ډیفرنٹ انیملز دا رینج جدای. ٹھیک ده؟ خو دا چې کوم رینج دلته موږ یاد کو آیوډیبل فریکوئنسي رینج د 20 هرتز نه والا تر د 20000 هرتز پورې، نو دا د هیومن دی، دا د انسانانو رینج دی. ٹھیک ده سټوډنټس؟ اوس هغه ساوندز چې د کوم ساوندز فریکوئنسي د 20 هرتز نه کم ده هغه ته موږ وایو انفراسونیکس. Infrasonics are those sounds whose frequency are less than 20 hertz. For example, زموږ سره چې کوم elephant کوم sound produce کوي یا earthquake چې کوم دی زلزلې نه چې کوم आवाज produce کیږي دا یا دغه څه کتا سو د موټرو د انجن نه دی دا کوم چې د پټرول د غاړي دغه انجن چې کوم आवाज کوي نو دا زموږ سره انفراسونیکس کې راځي او دا موږ په مشکل باندې ډیټیکټ کوو دا سي پاسانه نه ډیټیکټ کوو. ٹھیک ده؟ او سټوډنټ دا رینج خو شو د 20 نه کم وشو، خو هغه ساوند چې هغه زموږ سره د 20 هرتز د 20000 هرتز نه سیوا دی هغه ته سټوډنټس موږ وایو الټرا ساوندز. ټیک ده؟ الټرا ساوند هغه ساوندز دي چې د کوم فریکوئنسي د 20000 هرتز نه سیوا ده. فار ایگزامپل زموږ سره چې بیټس کوم ساوند پروډوس کوي دا فریکوئنسي هم د 20000 هرتز نه سیوا ده. اوس ټول دا خبره یاد ساتئ چې کم یو ساوند دغه فریکوئنسي سیوای نو هغه زموږ سره پینیټریشن پاور سیوای. پینیټریشن مین چې زموږ سره یو میډیم کې هغه ایزیلی پینیټریټ کېدی شي دننه تلی شي. اوس چونکې د الټرا ساوند فریکوئنسي ډیره زیاته سیوا ده د دې وجنه د دې اپلیکیشن هم ډیر زیات دي. په ډیلی لایف کې موږ دا په سو مینی ډیوایسز کې یوز کوو، روزمره ژوند کې زموږ سره ډیر زیات راځي. تاسو ټول دې پلاټ وګورئ دا ټول زموږ سره هغه رینج دی چې کوم رینج کې انسانان اوازونه اوري دا هغه رینج دی. دې ته موږ وایو آیوډیبل فریکوئنسي رینج چې کوم تاسو په بلو کلر په نظر راځي او چې کوم د دې بلو نه اخوره ریډ کلر تاسو په نظر دي ته انفراساوند. دا انفراساوند شو دا اکیوستیک مین چې دا موږ ته نقصان ده نه دی، دا هغه رینج دی زموږ سره. ٹھیک ده؟ اوس ټول دې ته وګورئ دا چې د کوم د 20 کیلو هرتز نه سیواره دا هغه رینج دی. دې ته موږ وایو الټرا ساوند. 2 میگا هرتز مطلب دا چې دا سیوا دی دا زیاتره په میډیکل دغه ځایونو کې یوز کیږي او په کوم باندې کوم بیا ټریټمنټ کوي نو هغه بیا زموږ سره د دې 2 میگا هرتز نه هم سیوا دی دا رینج بیا راځي. ٹھیک ده؟ دا یو سمپل پکچر تاسو ته درکړی دی چې پاکي دا زموږ سره آیوډیبل رینج شو، دا زموږ سره انفراسونیک شو او دا زموږ سره الټرا ساوند شو. اوس سټوډنټس موږ د الټرا ساوند اپلیکیشن ته ځو چې په روزمره ژوند کې الټرا ساوند موږ سره په کم ځای کې موږ یوز کوو. نو الټرا ساوند سټوډنټ ډېر زیات اپلیکیشنز دي دلته موږ میجر یو څو اپلیکیشنز ډسکس کوو. الټرا ساوند سټوډنټس تاسو به اتوماتیک ډور لیدلی کم ځای کې تاسو کې خیال کړئ چې څنګه هغه ته انسانان مخامخ شي نو هغه الټرا ساوند هغه باندې ډیټیکټ کیږي څنګه ډیټیکشن وکړي نو دروازه په خپل اتوماتیکلی کولاو شي. دا زموږ سره هم په الټرا ساوند باندې کار کوي. سو اتوماتیک ډور اوپنر چې کوم دی دا زموږ سره کیږي. بل څه زموږ سره نان ډسټرکټیو ټیسټینګ چې زموږ سره کوم دی مطلب دا چې زموږ سره
کم آبجیکټس دي د هغې تھکنس په مینټین ساتي سپیشلی دا په انډسټریز کې ډېر زیات کېږي که تاسو دا کور کې د ټیمان وغیره لیدلي که نه صادرې چې موږ آبادۍ دپاره چې کوم استعمالو نو دا ټیمان بالکل زموږ سره یونیفارم شیټ وي دا شیټ چې کوي دا الټراساونډ د وجې نه الټراساونډ اوس په پال کوي د هغې د وجې نه بالکل یونیفارم شیټ زموږ سره هلته وځي او بل سټوډنټ د دې یو په بل هم کوي فلاس پې معلوموي مطلب دا دی چې یاره کور کې څومره موږ دا څه استعمالو که نه پارټس وغیره لوښي دي نو که تاسو د لوښو ته وګورئ دا روغ د دې وجه دا ده چې دا هلته الټراساونډ ویوز پې پاس کړي چې الټراساونډ ویوز پې پاس کړي نو چې کوم ځای کې سورۍ یا پکې څه فالټ راغلی نو دا ځای نه هغه ساونډ وځي هغه ډیوایس زموږ سره ساونډ پروډیوس کړي آواز وکړي نو موږ ته پته ولګي دا څیز زموږ سره ټیک نه دی او چې کوم باندې آواز ونه کړي او ویوز پې پاس نه شي نو اټ مین چې دا زموږ سره روغ وي نو یو پې دغه معلوموي بل پې سټوډنټ دغه زموږ سره مطلب دا چې ډسټنس هم پې معلومولی شو د یو ځای نه بل ځای پورې سپیشلی دا بیا په سمندر کې کېږي هغه ځای کې استعمالوي او بل پې زموږ سره سونوګرافي کې دا یوز کېږي سونوګرافي میډیسن یوز دی په هغه کې د دې ډېر زیات یوز کېږي ټیک ده او بل الټراساونډ چې کوم دی هغه څه پې معلومو مطلب انویزیبلی مطلب دا چې زموږ سره د انسایډ باډي انویسټیګیشن پې کوو کوم ارګن یو هغه موږ ته دننه پته نه چې ډاکټر وایي دې دننه څه دي نو هغه پې معلوموي دغه پې هم کېږي او سپیشلی انډسټریل یوز د الټراساونډ ډېر زیات دی کلینینګ پې کېږي کلینینګ ورته لږ سات پس ایکسپلین کوم چې کلینینګ نه څه مطلب دی میکسینګ پې موږ کوو او دغه شان ایکسلریټینګ کیمیکل پروسس پې کوو کیمیکل پروسس په دې باندې موږ نور هم سپیډ اپ کوو کلینینګ ته سټوډنټس تاسو ګورئ چې په دې باندې موږ مختلف جولري شو میډیسن مشین پارټس دي وغیره او نور چې کوم آبجیکټس دي دا پې موږ صفا کوو تاسو سټوډنټ به پکچر کې وګورئ دا پې جولري صفا کوي ٹھیک تا دا هم په الټراساونډ ویوز باندې صفا کوي دا د مشین مختلف پارټس دي او دا مین د مشینري مین پارټس چې کوم دي دا هم په الټراساونډ باندې صفا کوي ٹھیک تا د دې دغه د یو غټ اپلیکیشن دی بل سټوډنټس د دې نه علاوه انیملز چې کوم دي هغه هم زموږ سره الټراساونډ یوز کوي د مختلف پرپزز لپاره او یو انیمل تاسو ته دا پکچر کې شو دی چې هغه ته موږ وایو بیټس او بیټس دا د خپل اولتو لپاره استعمالوي ټیک تا بیټ زموږ سره ټریولینګ کوي د الټراساونډ ویوز جنریټ کوي چې الټراساونډ ویوز جنریټ کوي چې مخې ته دا ویوز واپس نشي نو دی ځي که فرض که دا ویوز واپس شي څه سره ټکراو شي واپس راشي نو بیا د خپله لاره چپه کړي نو د دې الټراساونډ ویوز په ذریعه باندې زموږ سره بیټ چې کوم دی دا هم ټریولینګ کوي او دې نه علاوه سټوډنټ څنګه تاسو ته لږ ساعت مخکې ویلو چې الټراساونډ ویوز باندې موږ د باډي انسایډ انویسټیګیشن پې کوو ټیک ده لکه زموږ سره نور هم دي که موږ تاسو خیال کړئ ایکس رې دی داسې نور زموږ سره په هسپتال کې نور هم داسې دغه پې موږ کوو انویسټیګیشن لپاره مختلف قسمه آلې یوز کوو خو الټراساونډ زموږ سره محفوظ یو سیف طریقه ده وجه دا ده چې دا زموږ سره یو ساونډ دی نو که موږ پې دننه د باډي انویسټیګیشن کوو د یو ارګن نو ښه په اسانه پې کولی شو مطلب داسې نه چې یاره څه نقصان زموږ باډي ته رسېږي لکه ایکس رې وغیره دي دا لږ نقصان دی ایز کمپیر ټو الټراساونډ الټراساونډ دا زموږ سره لږ ښه اپلیکیشن دی د انسایډ باډي د ارګنز د انویسټیګیشن لپاره بل سټوډنټ دا موږ د سونار په طور هم استعمالولی شو سونار کې زموږ دوه فایدې یو پې دا دی چې ډیپ پې معلوموي چې که تاسو خیال کړئ که نه د سونار تاسو ته دوه اپلیکیشن یو سمپل اپلیکیشن ته یو خو دا دی چې موږ سب میراینز کې استعمالوي ابدوس چې ورته وایي کوم چې هغه سمندري جنګي جهازونه چې هغه ابدوس چې کوم دی په اوبو کې پټ ځي نو دا د الټراساونډ په ذریعه باندې کار کوي دغه الټراساونډ ویوز هغه پروډیوس کوي او مخې ته ورته پته لګي چې دا سمندر څومره ژور دی بیا د هغې مطابق هغه ډوبېږي چې پته ورته ولګي دا سمندر دې ځای کې ژور نه دی نو بیا هغه ورو ورو باره سرفیس ته راخیږي ټیک ده نو یو خو غټ اپلیکیشن دا دی چې زموږ سره دغه سونار چې کوم دی نو سب میراینز کې یوز کېږي او سیکنډ اپلیکیشن چې کوم دی نو زموږ سره دا چې کوم ماهیګیر دي دی هم یوز کوي د مایانو هغه جمګټه پې معلوموي چې په کوم ځای کې مایان ډېر دي ویوز دغسې فال کوي چې ویوز د نږدې ځای نه واپس شي دوی ته پته ولګي چې دې ځای کې مایان دي بیا هغه خپل شکار پې کوي نو دغه سونار یو زموږ سره هم دی نو سټوډنټ دا زموږ سره ډېر اپلیکیشنز وو د الټراساونډ امید دی چې تاسو به دا ویډیو ښه انجوای کړي اینډ تھینک یو